د تحصیل امیدوار جان محمد خان د طرفنا او د مسلم لیگ د یو ادنا ورکر د طرفنا ستاسو ټولو دلته راغلي مېلمنو د پاکستان مسلم لیگ تحصیل فبی د ضلع قیادت په قیادت کې دلته تشریف فرمایي ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوو په خیرالۍ درته وایو هر کله راشئ او الله دې بیا بیا راشئ محفلونه راولي چې مونږ کښېن پوشان را یو ځای کېږو یو بل سره نن میټینګ ایجنډا او مقصد اوپن کوم په هغې به بیا خبره هم کوو د څو ملګرو کار دی چونکې زمونږ ټیم 2 بجې مونږ ورکړی او دا زمونږ خیال و چې که زیات هم زمونږ پروګرام لیټ شي خو چونکې دا حلقه مونږ 2 څلور شپږ ورځې دې حلقه کې وګرځېدو د دې حلقې ډېر شمېدلي لړمون دی او دا ډېره خوره وره پرته ده دا په دیهاتو په غریزه علاقه او په سیټي باندې مبني په آبادۍ مشتمل حلقه ده او بیا دلته چونکې د بدقسمتۍ نه زمونږ مسلم لیگ ملګري هغه لکه د تسبو د دانو خواره واره پراته وو مونږ صرف او صرف دغه کار وکړو چې په 2 څلور ورځې کې مونږ دغه د تسبو خورې ورې دانې راغونډې کړې په یو موزي کې په یو کار کې مو پیلې او نن الحمدلله د الله په فضل و کرم نن دلته دا محفل زمونږ او ستاسو منعقد شو او انشاءالله دا تاسو له باور درکوو چې که چېرې زمونږ دا جذبه دغه شان ژوندی پاتې شوه د کوړوې ټول ملګري پروګرام ته راغلو د کوړوې ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوو هرکلی ورته کوو ټول ملګري ورته کلیپینګ وکړي زمونږ مرکزي رهنما ساجد خان ګمریاني صاحب هغې تشریف راوړو د هغې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو په خیرالۍ ورته کوو بھرپور استقبال یې وکړي څنګه چې په مونږ او تاسو ټولو باندې خپل مقصد واضح دی او ګرانو ملګرو نن دلته مونږ راغونډ شوي یو د دې مقصد لپاره چې کومه مرکه د بلدیاتي انتخاباتو په سلسله کې مونږ ته مخې ته پرته ده او دا مرحله به مونږ څنګه سره کوو او دا مرکه به مونږ څنګه ګټو د دغې دپاره مونږ نن دلته مشاورتي هغه ملګري چې په دې وطن باندې خفه کېږي په دې خاوره خفه کېږي د دې وطن په دې د ترقۍ چې کوم باب بند شوی دی د دغې باب دوباره ازادول غواړي د دې وطن په دک درد او په غم باندې دردېږي او د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق ساتي او د پاکستان مسلم لیگ د تحصیل فبی ذمہ دار ملګري دي او هغه دا غواړي چې زموږ په کور کلي کې په علاقه کې د مسلم لیگ د شنه جنډا د پاکستان مسلم لیگ د امیدوار زیر سایه دا د دې تحصیل فبی ګډ ګډ ته ورسي او د قائد بیانیه مونږ په دې تحصیل فبی کې دا مونږ خوره کوو او د الله په فضل و کرم سره دا ناممکنه کار چې چاته بختارېده الحمدلله که مونږ دا خپله جذبه دغه شان ژوندی وساتله نو عنقریب به انشاءالله العزیز چې هغه د 1944 او د 1944 د قیام پاکستان نه مخکې هغه تاریخ چې کوم د مسلم لیگ آغاز د دلته نه شوی و د دې خودریزو سټیشن نه شوی و د پبو سټیشن نه شوی او الحمدلله ستاسو مشرانو قربانۍ ورکړې وې او د هغې په قربانو باندې نن ما ورته د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د لاندې خپل ژوند تېرو آزاد دلته خلکو ته مذهبي ازادي او نن ما ورته د انګریز د تسلط نه د هندو د تسلط نه آزاد یو ګرانو مشرانو وخت راغلی چې بیا هغه تاریخ دوهراو کړو څومره مېلمانه چې دلته راغله ټولو ته په خیرالۍ وایو حمید خان ټیټارې ملګري مشران دلته پنډال ته راغله ټولو ملګرو ته په خیرالۍ وایو نن مونږ به یو پیغور کېده او دا به بار بار کېده چې یاره
په دې صوبه کې بالخصوص دلته مسلم لیگ نشته او دلته که مسلم لیگ شته نو د مسلم لیگ تنظیمي ډانچه نشته. نو تاسو ته معلومه وي او موږ ټول ملګري په دې خبره پوه یو که په دې صوبه کې مسلم لیگ نه وي او مسلم لیګیان نه وي نو موږ به موږ د انډیا سره ناستو کانګرس خو غوښته ده چې د هندوانو ملګري دي. په دې صوبه کې مسلم لیگ شته ځکه دا وطن آزاد شوی دی، ځکه دا صوبه د پاکستان سره شامله شوې ده. خو په دې صوبه کې مسلم لیگ د خپل شرافت ته وجې د خپل صداقت ته وجې د پاکستانیت ته وجې دلته لږ د شرافت په میدان کې خو په ټاپ کې د سیاست په میدان کې د سازش نه کولو، د ګروپینګ نه کولو، د لابینګ نه کولو په وجه په دې باندې لږ غونډې زموږ تنظیمي څه مسلې وې. او انشاءالله العزیز چې کله د انجینیر ابي مقام خان په قیادت کې موږ ته دلته یو مشر ملاو شوی دی د دې صوبې سپاسالار هغه ټاکلی شوی، نو تاسو وګورئ که ډي ای خان ته ځئ او که چترال ته ځئ او په دې صوبه کې په ګوټ ګوټ کې وګورئ نو الحمدلله پاکستان مسلم لیگ او هغه اوده مسلم لیګیان راپاسې او خپله جنډه اوچتوي او د پاکستان د صالحیت دعوه کوي. دغه آغاز موږ دلته نه وکړو او دا آغاز به انشاءالله چې کوم دلته نه موږ نن دلته دا کومه جرګه راغوښتې ده مسلم لیګیانو، شینپوشانو، ملګرو، مشرانو، د ذمهدارانو جرګه هم راغوښتې ده. انشاءالله د دې جرګې نه بعد به موږ په خپل کور کلي کې په خپله علاقه کې د یو ټایم ټیبل او د یو شیډول لاندې انشاءالله کمپین چلو. دا بلا ورځې پاتې دي. زه درته وایم چې الله په قرآن کې فرمایي لیس للانسان الا ما سعی، ستا لپاره هغه څه دي د څه چې ته محنت کې، د څه طلب کې، د څه کوشش کې، د څه سټرګل کې. بیا یو شاعر وایي چې پاسه څه همت په ځان کې راوله هغه کوم یو کار دی چې کیدی نه شي چې په دوه میاشتې کې د تحریک انصاف غوندې پنډوس را پیدا کېږي، د هغه پارټي جوړېږي، نو بیا خو زما د پلار نیکه ګټلی شوی وطن دلته سیاست زما د شینپوش مسلم لیګي حق دی، دلته بیا زما مسلم لیګ ولې نه راپاسي. انشاءالله العزیز موږ به یو جذبې سره یو عهد سره به پاسو او انشاءالله دا خپله پارټي خپل قیادت دا به انشاءالله العزیز د دغه پیغور د رسم نه راوباسو انشاءالله او موږ به دا خپله شمله اوچتوو. تیار یو دې ته؟ زه یو وضاحت دلته بل کول غواړم. میګا ولي محمد دې مونږ سره پوښتنه کړې کې وویل که څه دعوت وغیره ورغلي او چاته هم څه دعوت ورکوو. څه ملګرو په وټساپ ګروپ کې دا خبره کوله چې یاره مونږ په دې نه پوهېږو چې دلته بله ورځ زمونږ د جمعیت علما اسلام مشران راغلي وو، حاجي صاحب د هغوی سره ټوپۍ په سر کړې وه او نن په دې حجره باندې که تاسو وګورئ تاسو ته به دوه جنډې ښکاري. یو به تاسو ته برکه جنډه د جمعیت علما اسلام ښکاري، یو به تاسو ته پاکستان مسلم لیگ ښکاري. د دې په شا باندې مقاصد دي. سبا نه بل سبا کېدای شي دلته مونږ بیا راغون شو نو دلته به بیا تاسو ته درې جنډې ښکاري. د هغې نه یوه هفته بعد کېدای شي مونږ دلته راشو بیا به تاسو ته څلور جنډې دلته ښکاري او هغه به په دې شکل کې ښکاري چې دلته مونږ د خلک وایي پاکستان مسلم لیگ نشته او تاسو مقابله کې نه یې. نو زه تاسو په دې خبره پوه کوم او دا به مونږ بهر په کلو کې خلکو ته چې کله مونږ خپل دعوت ورکوو خپل ټولګي ته خلک راولو نو د دې په شا چې کوم څیز پروت دی د هغې له غوندې وضاحت به کوو. زموږ مشرانو په دې حلقه کې د جمعیت علما اسلام د 4,000 ووټ شته. دا خو منې که نه؟ دا خو منې که نه؟ په دې حلقه کې د 4,000 د پاکستان مسلم لیګ ووټ شته. دا 2,000 مې تلر کو، دا 2,000 به هغه خلک چې ویره ده سره وم او ده سره نه یم. د پارټۍ نظریاتي ووټ د دواړو پارټو دلته 10,000 شته. په دې باندې مونږ سروې کړی دی. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا کوم زموږ سره په مقابله کې کوم کینډیډیټ دی هغوی به د یک نه سټارټ اخلي. هغوی ته په خپلو پارټو کې ډېره غټه مسله ده. هغوی خپل ملګري هر نشي رضا کوي. او نن الحمدلله 3 ورځې مخکې دلته د جمعیت علما اسلام میټینګ شوی، هغوی هم ټول ناست وو. نن الحمدلله پاکستان مسلم لیګ ټوله ملګرتیا دلته موجود ده او ټول په یو اتفاق سره دي. په اتفاق وو که نه؟ نو مونږ چې سټارټ اخلو نو مونږ بیا د 8,001 ووټ نه اخلو او ANP به دلته د 1 نه سټارټ اخلي، PTI به دلته د 1 نه سټارټ اخلي. خو ANP چې هغه خپل ترې ملګري کله رضا کوي نو انشاءالله په هغه به دا شر باندې کېږي. دا یې تاسو ته پته وي. تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ میدان ته راوځي چې صرف خپل ملګري رضا کوي
الله خپل کمپین په بھرپور انداز سره چلو واضح خبرې کوو دا سسپینشن نن ختمو ان شاء الله په دې تحصیل باندې زمونږ اتحاد کیږي زمونږ د نورو پارټو سره هم خبرې روانې دي هغه پارټۍ به ان شاء الله زمونږ په قیادت کې متحد کیږي ان شاء الله او کوشش به دا کوو که مونږ فضا جوړه کړه که مونږ کار وکړو که مونږ ماحول جوړ کړو نن مونږ ماحول جوړ دی د مسلم لیگ بیانیه د قائد محترم یا محمد نواز شریف صاحب आवाज داغه پیغام هغه نن سبا ډېر یو کمزوري وکیل چې دا مقدمه واخلي نو هغه ډېر صحیح انداز سره لړاوي او ګټي نن چې د دې حکومت کومې ناکامه پالیسۍ دي کمرتوړ مهنګایي ده په دې ملک کې دا سره روان دي چې یو سړي د نواز شریف نوم واخلې نو په خدای قسم هغه وایي چې موږ له دې سړي د عمران خان په شکل کې دا کوم چې موږ مسلط دی د موږ له اړه چولې او د دسله په دې زمري نه باندې شوي او 19 دسمبر به ان شاء الله د زمري په نقل بغر لګو د عمران خان دا ځله بچي زموږ مشرانو د دې خبرې وضاحت زموږ د جمعیت علماء اسلام په دې تقوی ته دې په بو تحصیل کې اتحاد دی او د اتحاد سره سره زموږ کمپټیشن هم دی زموږ د مسلم سټوډنټ فدریشن د ضلع نوخار ډېر یو سرکردار نما عاقل خان او د هغه ملګرو ته په خیر راغلی او مرپور تعلیم ورکړی مشرانو مونږ د الیکشن لپاره نن اوپن دا ډیبیټ اوپن کوو علم به خبرې کوي د هغه چې په ذهن کې څه تجاویز دي د موقع مناسبت سره اشتیاق خان ایډوکیټ د هغې ملګرو ته په خیر راغلی وایي څومره چې ملګري راغلي دي په دې شعر ورته وایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جوړې مې تنګه ده کم کم بټولوم ټول په خیر راغلی ټول ستړي مه شئ او ورکړه راشئ مونږ اوس خپل مقصد ته راځو ایجنډې ته راځو چې ایجنډا زموږ څه ده او هغې باندې زه صرف ایجنډا اوپن کوم او په هغې کې ستاسو په ذهن کې کومه بهترینه خبر راځي انشاءالله زموږ در سره دا وعده ده په هغې به عمل تاسو به حکم کوئ تاسو به لار ښیئ او په هغې به سره په هغې به جان محمد خان هم ځي په هغې به حاجي صاحب هم ځي په هغې به حمزه بھائی هم ځي نهال بھائی هم ځي څومره چې دلته ذمه دار ملګري ناست دي زموږ اولنۍ خبره ما تاسو ته وویې چې یاره دا الیکشن کوم ماحول جوړ دی د جمعیت علماء اسلام ملګري په خپل لیول باندې د خپلې پارټۍ سره لګیا دي مونږ به په خپل لیول باندې دې په بو تحصیل ته ګډ ګډ تکوزیږو مونږ به خپله پیغام او خپله خبره او خپله ملګرتیا مضبوطوو اوس کمپین مونږ به په څه طریقه تا سره کوو او په څه طریقه باندې هغه ګولز وکړو چې مونږ د خپل ټارګټ اچیو کړو د دغې دپاره نن مونږ دا میټینګ راغوښتی چې مشاورت وکړو یو شیډیول کړو دا نن چې مونږ دلته کوم ملګري ناست یو چې په دې کې د دې په نیمه ملګري